افطار په کوم سيزونو باندې کوي خدا صرف اور صرف یو سنت طریقه دا ضروری نه دا. حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ مبارک فرمای صحیح البخاری حدیث مبارک دی چې تاسو په لوندک کجوره باندې تاسو افطاری کوي. لوندک کجوره خلی ته ورچوي او په دې کې تاک او جفت نشته دی چې یا یو کجوره یا دو کجوره یا سلور کجوره نه یو کجورم کافی ده. د کجوره یو حصم کافی ده ځکه چې صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین د بدر په میدان کې چې رمضان المبارک وو او بیا د مکه معظمه دشت بیابان وو او بیا ګرمي شګي وي او صحابه کرامو او یو طرف ته رمضان المبارک وو بل طرف ته د اسلام دفاع وا د رسول الله مبارک د ختم نبوت دفاع وا. صحابه کرامو با وای چې په کومو قجورو باندې سپشمنیو کو په هغه قجورو باندې به افطاریم کولا کومو قجورو باندې چې هغه به روزونی ولا په هغه قجورو باندې روزه ماته به کولو. صحابه کرامو بخله کې کجوره واړول راواړولې داغه خوګواله به محسوس کو واپس به دخلین رويستي بیا به سنبال کې دی باندې به بیا افطاری کولا. افطاری کې به بیا لګي کجوري د کجوري سې سو خوړلا باقي حصہ به وساتلا چې په دې باندې وځ بیا سحری کوما. هغه صحابه کرامو داسې وخت تر شوی د پاغي باندې هغه مبارکو دمر تکلیفونه د اسلام د پاره د روزه په حالت کې د اسلام دفاع بهم کولا د ختم نبوت دفاع بهم کولا او بیا به هغه وخت کې د الله رب العزت جل وعلا داغي هغه احکامات خیال به دمر ساتلو چاغي مبارکو با دمرا انداز باندې د روزه ماتو د روزه ساتلو هغه خیال به ساتلو. بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای چې کداغه روزه نی بیا په خشک قجوره باندې تاسو روزه ماتو کوي که خشک قجورم درته نی نو د ابو یو سو ګټه واخلې پاغي باندې روزه ماتو کوي. خدا صرف اور صرف یو سنت طریقه دا ضروری نه دا. کچا سره قجورم نی کچا سره خشک قجورم نی لوندیم نی نو ابو خو لازم هر انسان سره موجود وي او بخو لازم موجود وي نو په ابو باندې سنت مبارکه دا وي چې تاسو یو سو ګټه واخلې او پاغي باندې چې کوم نن روزه ماتو کوي